سلام علیکم ټولو پښتنو وروڼو ته کورمیوالو ته څوره د ما مسافران وروڼه دي د سید نجیب طرفه د ګلزار بایي طرف نه تاسو ټولو عزتمنو ته ډیر ډیر دوا سلام وي وروڼو نن څه د کومه ایمو ویډیو ده د څوره مثال پرچینار کې ایمو مشکلاتي تکلیفاتي هغوی په حوالې سره ده او تاسو ټولو وروڼو ته دا ریکویسټ کوم چې پلیز د ویډیو مو سره راوښوئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ څه د پرچینار کې کوم مطلب د انسانیت قتل روان دی د پرچینار کې کوم ظلم زیاتی دی مختلف نوره کوم مشکلات دي هغه حوالې سره به موږ ګلزار بایي نه پوښتنه کوو خو د ویډیو سټارټینګ کې تاسې به کس ویډونو څه د پرچینار کوم ایمو سپتال دی هغه کې کوم معصوم بچي دي معصوم بچي کوم مشکلات او تکلیفاتو سره دي هغه به تاسې خپله کس وي نه د پیغام څه پرچینار د هر وخت به څه د کوم مشکلاتو سره روبرو دی هر وخت جنازې هر وخت تکلیفونه هر وخت مشکلات دا به کله حل کیږي او اوس څو صورتحال دی پوښتنه کوو ګلزار بایي نه جی سلام علیکم ګلزار بایي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه نجیب بایي چې ته مو ته مو کار وکړله د کور مې کې ډېر هوښیار ډېر ایجوکیټډ ډېر تکړه کسان شته دي او زه به خپله صرف د کم علمي په مطابق اندوره وایم څه مخکې پښتنو کې او نن پښتون کې ډېر زیات فارق دی مخکې یو پښتونولي وه څه هغه هزارهاو کالو نه پښتنو یو روایات وو څه کله هم داسې څه جنګ و جدل وی نه وړو بچیو ته او زنانو ته به څه نه ویله سره زړو هغه ته نن داسې اسلام کې دی خو نن مو مزرعه سره نه مسلمانان پاتې شوي یو او نه پښتانه پاتې شوي یو ځکه څه مو وړه بچي ته او زنانه ته او ښځو ته د هیله نه کوو او مخکې پښتو یو بل روایت او څه ډېر جنګ وی ایون خپل سار دښمن ویلی نه وی هغه به څه کله ته راغللو پناه به دیر کړله نو چا داسې نه دي کړي چې هغه حواله کړی دی یو هغه خلکو اوسه مړ کړی دی ایون هغه خلک هغه کور ونې ختم شوی دی هغوی چاته ویر کړي نه دي هغه خلخانه او دی باندې که چې لیدلی وي امریکا یو فلم جوړ کړی دی پښتونولي باندې څه افغانستان کې یو امریکن سولجر څه وي هغه مطلب خپل یونټ نه بیله شي یا یونټ باندې څه دي خارجیان حمله وکړي هغه یو کلي ته نوځي هلته یو ګلاب په نامې یو کس وي هغه پناه ویر کړي خپل کور کې نه هغه باندې هغه نیم کلی ختم شي خو هغه خارجیانو ته لاس کې ویر نه کړي هغه اینډ باندې بیا یو عبارت چلیږي چې دا پښتانه دي او دوی یو کلچر دی دوی یو روایات دی په هغه ته پښتونولي وایي چې هغه په مطابق دوی د خپل سار دښمن ویلی نه وي چاهې هغه کوم مسلک سره کوم مذهب سره تعلق ویلی نه لري خو لکه اوس هغه انګریز وو کافر وو خو هغوی ته یې څه کله پناه یوړله هغوی ویله چې موږ پښتانه یو هغه خارجیان ته یا چې چونکې دې ته موږ پناه ویر کړي د دې وجې نه موږ ته دا نشو دیر کولی چاهې موږ ټوله خلخانه ویلی نشي ختم نو هغه فلم د لیدلې لایق دی ځکه چې هغه کې مو روایات خیلی شوي دي هغه لاست کې عبارت چلیږي چې د 2000 سال نه د دوی یو پښتونولي روایات دی چې هغه په مطابق دوی دا شی کوي خو نن که موږ سترګې وغړو نن هغه روایات په عمل شوي دي که یو شیعه یو سنی خپل کور کې پناه ویر کړي نو هغه کور سېځولی شي او وړو بچیو ته هیله نشته زنانو ته هیله نشته چې مزاحمت به وکړو او پاتې شو وړو بچیو ته کومه سوال اوچات کویم یقینا چې څوک هم اولاد لري زه خپله یو بچی لرم بیمار بچی دی نو ډېر زیات درد مو محسوس کړی دی او څه څوره مسافرین دي هغوی خو بیا هسې ډېر زیات غمګین کېږي خونونه څه کله وریاوي نه هغوی ته بچي ډېر زیات یادېږي نو هغه بچي تړپ څه دی که نه هغه مو نشو لیدلی ما صرف یو جلک ولیدلو او ځانه مو ویډیو وریا کړله صرف وایس مو اورېدلو زه ارباب اختیار او د څه څوره هم مشران او کشران دي څه څوره هم پښتانه دي دوی نه زه صرف یوه پوښتنه کوم هر دواړو سایډ ته چې چلو تاسو څوک مرچی کې جنګېږي هغه سره خو وجنګېږه خو د معصوم بچیو څه ګناه دی د کوم جرم کې د مړ کېږي دوی ته دغه سزا د ویر کولې آیا مو قیامت په ویر شوی دی د کوم شي کې چې مو لګیا یو چې یاره ته نه زه پکه مسلمان
بل یې چې نه زه پکه مسلمان خو چلو ته د مسلمان صحیح مسلمانۍ کې ته مو تاندا وښیه بالکل. چې دغو بچیو قصور څه دی دا خو معصوم دي. ډیره مننه ګلزار بھائی. زه به د خپل لکه تا مثال کوم د پښتنوالو کوم روایات مطلب وړونو سره خپل د ویډیو په ذریعه اظهار وکړلو. بالکل انسانیت کورمي جنسه کې ختم شوی دی، انسانیت بالکل پاتې نه دی شوی. ټیک دی د 3 ورځې مخکې کومه مثال افسوسناکه واقعه شوي دی. زه خو داسې وایم چې په رچینار کې بچای په هغې واقعې مثال ډېر زیات خفا دی. و هغه نه علاوه د د قوم مکمل کوم مشران دي هر مډل کسانو مثال دی هغه مزاحمت کړی دی. ټیک شو. نو اوس که موږ کسو که نه ګلزار بھائی زه ته نه دا پوښتنه کوم چې آیا دینه مخکې په رچینار کې دا واقعې نه دي شوي؟ نو دا اوس لکه کومه ډل کسو چې مثال د یوه طرف نه یا د بل طرف نه د کوم مثال دمکې یا یوه بل ته مثال کسې بیا یو ماحول ډېر سختۍ طرف روان دی دی په حوالې سره مثال ته څه وایي چې په رچینار کې مثال کوم واقعات شوي دي چې مثال هغه اوس بیخي مطلب پسیر منظر نه پټ شوي دي او د یوې کومه واقعه شوي دي دا بار هایلایټ کیږي. مو د اوس وایي چې هغه واقعي مو پر زور مزاحمت کوو. ګلزار بھائی پلیز لږ هایلایټ که هغه واقعات چې هغه واجې نه مثال هغه نه څه اکشن اوسه پورې نه دی خسته شوی. موږ خو داسې وایو چې دغې واقعې والا چې کوم کسان دي هغه کافر کردار ته ورسوي او چې کوم مثال نوره واقعات شوي دي په کور د هغوی چې کوم مجرمان دي هغوی کافر کردار ته ورسوي. بالکل نجیب ډېره ښکلې خبره ده وکړله. اصل کې مسله داسې دی چې دلته یو ریاست 2 قانون چلیږي. که موږ سترګې ووړو دا شی مخکې دا شی کنوایډ زیدلی شوي دي 2007 کې چې هغه کې کوم مسافرین وو هغه یې ایون دوره ټوټې کړي وو چې دا پته نه لګېده چې دا خپای چا دی دا لاس یې چا دی دا بدن یې چا دی. دوره ظلم سره مړه کړي شي وو او چې څومره سامانونه وو هغه ته نه لوټ شوي دي. او بیا هغه نه بعد کې که سترګې وغړئ مطلب امبولانس چې هغه ورلډ لیول باندې چې کله جنګ بیا که نه امبولانس باندې څوک هله بالکل فایر نه کوي. نو امبولانس ټارګټ شوی دی هغه کې زنانه وه نرسه وه هغه سیزولي شوي دی مړی کړي دی هغه کې نور کوم نرینه وه مړی کړي دي. یو داسې واقعه دلخراش واقعه یو وړه بچي نه مو واورېدله 2007 نه باره کوم جګړې وي هغه کې هغه سټیج باندې سټیډیم کې هغه څه کله ویلموي څه کله فلینکوچونه کوز کړلو نو مو سره مور وه نوره زناناوې ویله چې ایما پلار د خپل ناموس حفاظت دپاره ودرېدلو ویله هغه یې راونیوللو ویله ایمو په مخ کې هغه ذبح کړلو. هغې خبرې مو ته ډېر زیات تکلیف راکړی دی. زه حیران پاتې یم هغه انسان ته چې هغه دا زړه کوم ځای نه راوړی دی. چلو ټیک دی دغه چې کوم ظلم شوی دی د مقبل کنوایي دي ته هم زه ظلم نه یم انتها ظلم دی. ویلې چې دې کې وړه بچي او زنانه ټارګټ شوي دي خو انداشې هغه زناناوي چې هغوی په مخ کې یو وړه بچي په مخ کې چې کله ته پلار ذبح کوي هغه چې کله غوټ شي هغه بچي ته ځي بالکل آیا هغه به ته دوست جوړ شي کلیانه او آیا دا وړوکې بچي چې کوم وترسېدلو مقبل او کنوایي کې بالکل چې هغې وړه مطلب یو کس نه غویږه ګاډه کړله نو هغه بد شو. دا شکر دی چې موږ خپل روایاتو یو پاز وساتلو یو لحاظ وساتلی شولو هغه زنده حواله شولو چې هغه په متعلقه دا پروپیګنډه کېدله چې هغه بیا مړ کړی دی. هغه شکر دی اهل سنت کې ډېر ښکلي مشران شته دي چې هغوی زنه درویغ خپل قبر نه تیاره کوي چا واجې نه. او دا هو حدیث کې هم دی چې کله تو خپل په غلطۍ باندې وینې هغه طرفداري مه کوه ځکه چې هغه مثال داسې دی لکه یو اوښ کویو کې کوړی وي تو لکۍ نه نیولی وي. نو ظاهره خبره دی چې یو کاس څه دی کله اوښ کویو کې کوړی وي هغه ته واپس نشي رس کولی. دوه کارونه به کېږي یو به هغه ته لکۍ نه پرېږدوي چې وغورځېږي که ځان بچوي نه که بیا ځان نه بچوي نه بیا به ته به لکۍ سره به ته به اوسه غورځي. دي مطلب دا دی چې کویو په مثال د جهنم دی نه که څوک ته خامخا څه په ناجایز د وي خپل د وي هغه بچ کوونې کوشش ته کوي یقین وکړه چې هغه سره به ته جهنم ته غورځي. که چیرې ایمو د کوم مشران څه خپلو کشرانو باندې دو طرفه ناجایزو کارو باندې مو څه کومې پردې چوو هغه که نه وچولی شي او زه فخر کوم خپل مشرانو باندې
څه دوی کوم ډول مزامات وکړلو کشرانو مشرانو مو څه کوم ډول اواز وچات کړلو دی ظلم خلاف داسې تاریخ کې نه ملويږي څه مو دویم سر ته کوم اهل سنت ورونه دي دوی داسې اواز وچات کړی وي ځکه چې کسترګې وغړی ترې منګل سکول کې کوم ظلم وشوالو هغه استادان څه هغوی سبق خیالو دی بچیو ته هغه تر بګیو سره مړ شهیدان کړلو سره به ورونه ونیول غولو صحیح هغه په خلاف مو نه ولیدو چې دا شی داسې مزامات شوي مکمل ها ځنو کې ډېر ښکلي ځوانان ښکلي مشران شته دي دا به بالکل انصاف نه وي که موږ ټوله یو کې وي که ټهرې کې ودرو څه نه ټوټل دا شی دي نه ایمو اهل تشي کې یوه غلط فهمي ډېره زیاته دغه تیزه سره روانه دي هغوی یایي چې دا څوره هم اهل سنت دا ټوټل یو شی دي دقلیا دا شی نشي کېدلی اهل سنت کې چې کوم کاس یزید پیروکار دی کوم کس یزیدیات په لیارې روان دی هغه مو ایتو بل ورور کتی کیدای نشي او نه بکلا موړ نشو خو څه کوم کس اهل سنت کې چې یزید باندې د لعنت ستایي او اهل بیت سره مینه ساتي هغه دی تو ایمو رهبره هغه مو ایتو ورور کم سیلیوی زیاته دی بالکل نه څه کله مو دا شی یو په کور خدا دې چې اهل سنت کې خلک ارپوچيږي هغه وایي سیره د مو کې 3% چوک دی دسی مو یو ویډیو کړی دی چې مو یو مثال ور کړی دی چې هغه تو یو کمبالي والا بالکل دا دریام کاست څه بس جنگ کې اوس گیر شوی خکیل شوی ډیر خال د سیدی څنګه نه وړي دا ظلم یقینا دغه بچیو ته به اهل سنت کې ډیرو خلکو زړونه خوګیدلی وي چې کوم تړپیږي وړه بچی معصوم دي تموته دی بچیو او دی غزا کې کوم بچیون دي او منځ فرق وخیا صحیح خبره حالت دا تړپیږي حالت دا چوک دا ظلم کوي کنه هغه چوک دي بالکل هم مسلمان نه دی هغه دا شی ظلم کوي خو هغه باندې کوي غیر مسلم نور ملکو کې څه خلر پسیدلی دي څنن می و ویډیو لیدله چې وځي کې د اسرائیل یو جنگي سازو سامان یو ایگزیبیشن وی اخته څه کله نوزي هغه ته چې ماته د ماشين روکه هغه بچي ټوټي ټوټي کوي بچي مړ کوي نه اسرائیل سره جواب نه وي کیمرې لوس کې د سیاره متانګ دی مارسه هغه مطلب نه پیږي هغه مطلب دا دی چې هغه دا شی تاثیر ورکول او سکني توسي د وړ بچي مړ کوي بالکل یو غیر مسلم کریسچین هغه ته ویله صحیح ته څنګه مسلمانې دعوا کوي چې ته خپل کسي چې یو وړو کې بچای د داشه تړپیږي او سوبله کمړ شوالو یغه خون کې ایمو مشرقي موهار یو فرد برابر شریک یو ځکه چې مولا علی علیه السلام یایي چې ظالم سره مدد کوونی والا او ظالم په ظلم باندې رضی شونی والا مکمل ظلم کی شریک دي بالکل جی بالکل گلزار بھائی لکه دغه کې وزالک هایلایټ کوم لکه تو لکه ویلا چې لکه د مقبلو کومه کنوئی ده کنوئی کې چې کوم مثال ظلم زیاته شوی مثال تو یا مزامات وکو اند سے قوم مشرونه مزامات کړي دي کنه او دغه کې بس دا هایلایټ کوم د خپل کوم مو اهل سنت ورونه دي کنه تاسو ته پاتې وي چې ډاکټر رقیه چې کوم وا دا غني څوره خرچا شي او کوم مثال پلور تکلیفونه اوسه کړیو ایون کلګ د انسانیت په نظر سوک شو گلزار بای کنه د انسانیت تاریخ کې بزد سیوایم کنه چې د انسانیت تاریخ کې بدا چیریا د سیمون نه دلی چې ایوا مثال ځوان لور د پلور غوږی کې سلی وزي او پلار یا زخمی وی وینو کې رنگین وی بچیخ هغه مغزي کې سلی وزي او هغه سره مثال ته خپل وخت سوی چې مثال هغه کې سکیورټي فورسز کسان موجود او هغه مثالو کې شهیدان شوالند سي مثال نور د کسان او څنګه کې شهیدان شول په کور ده حکومت هغه نه اکشن وخی هغه کوم مجرمانو په کور ده هغه ته سزا ملو شي هغه نه علاوه د چرخی حکومت کنوئی و په کور دی هغه نه اکشن وخی او هغه نه علاوه سیمو څلور کوله بعد یو مسافر کور ته راتللو پېښور کې څوره به درد سره شهید کړي او څوره به درد سره مثال هغه ظلم زیاتای شي هغه معصوم بچی چې کله قبر نه ویلوړ هغه به مثال رب ته څه مطلب زړه کې بڅار مونږ پاکه پروردګاره د څلور کوله کوموري وست کوم بچی دي چې تصویرونه به تاسو موبایل سکرین باندې کسو کیدای شي هغه پلور نه مینه لیدلی وي نه پلور مثال شکل او صورت لیدلی وي کیدای شي د اول ورو څنګه لیدل گلزار بھائی نه دا څوره د افسوس خبره ده
څه مثال هغه ډېره زیاته د افسوس خبره ټوټل څه څومره واقع دي هغه مثال هغه مطلب د پان شوي دي د کومه یوه واقعه شوي دی دا بار بار هایلایټ کېږي بېشکه موږ داسې وایو چې ټوله واقعات هغه هایلایټ شي کوم مجرمان دي هغوی ټوله ټول واقعات څه څومره هم دي جی جی. ټوله خبرې کې همدغه څه نه صرف دا څه مطلب به مقبل کنوایي چې کوم مجرمین دي او څه دي هغوی خلاف ټیک ټاک کسې اکشن واخیستلی شو ګرفتاری څه آرمي پورې لوړله خو دغه ځای کې زموږ سترګې وغړو ترې منګل کې داسې اکشن موږ ته اسی دیکھنے کو نہیں ملا اوس دغه ځای کې زه داسې یم چې نه صرف ترې منګل استادان بلکې ټولو نه اول چې کوم لیارې کې ببو اهل سنت وفات هغه شی او شهید شی او ګور داسې اول یې هغه چې کوم مجرمان دي قاتلان دي هغه ونسه بالکل غالبا نمایوه جی جی بالکل مؤمن چې کوم چې لیارې کې مړ کړی دی چوک مشر و یا هغوی هغه ولا د ونسه شروط بېشکه ته یې تشي ولا نه ما کوه ټیک شو صحیح حکومت ته مو دا ریکویسټ کوو چې تا اول شروعات اهل سنت چې کوم قاتلین دي هغه نه وکړه بېشکه خو بیا اهل تشیع چې کوم قاتلین دي هغه یې پاتې نشي پکار دی ځکه چې یو ریاست کې بیا دوه قانون پکار دی نه وچلیږي چې یو سایډ ته یو قسم ته قانون وچلیږي بل سایډ ته بل قسم ته قانون وچلیږي نه دلته د برابر انصاف د میلو شي او سره چې د کومې لیارې باندې د لیارې بندول هیڅ حل نه دی څو پورې بندېږي 2007 نه 2012 پورې خو مو انده وکړلو که نه آیا دا یو بل مزمین نه دي نور به مزید سوره بندو یو بل باندې بیا بندا یو بیا بندا شاملويګو بیا بندا شکینو بیا به مذاکراتو تکینو بهتره نه ځغه نه مخکې کینو مخکې یو ویډیو کړیو مونږ دا کې ویلیو چې کله 2-3 هزار جنازې سویر کاوي نو بهتره نه ځغه نه مخکې تکینی مذاکراتو ته څورسته کینی بالکل او تیرو کې یو ډېر ښکلی قانون دی دغه ځای کې به زه روشني ونیو چې نجیب بهي څه تیرو کې یو ډېر بهترین قانون داسې دی چې کله هلته څوک داسې غلط کار وکړي لکه څنګه تو مطلب وشمرل څه پلنکي ځای کې دا شی شوي دي اهل شیشه اهل سنت څه وغیره د موږ کوم وخیلو دا شی قانون څوک هم څه کله هلته وکړي هغه یو قانون ته تړلی دی شیعه او سنیانو پښتنو څه هغه ته کور راسېځئ او فیملی سره هغه 10 ساله پورې تیرونه مطلب آوټ کوي نو خبر نه وي چې د موشیا او سنیون څه کوم مشران دي دغه یوې د وځي تر غونډه وکړي او دوی انداسې یو قانون پاس کړي بالکل ځکه چې اهل سنت والا داسې لاس واچولو غلط کاري وکړلو چې هغه واجي نه نور قوم ته او بل دغه ځای کې به یو بل شی هایلایټ کوم چې دغو خلکو ته که سزا ورکوله شروع نه شوله دوی ډېر خوند زده کړلو هغه داسې عجیبه یي چې زه کینوم دا شی ویډیو ته کینوم څه په خولې رچي صحابهو ته هلته وچوم اهل بیتو ته هلته وچوم بالکل زاسې مو چوک پښتنه نه کوي نه مو چوک مړ کوي نه مو ته بل چوک څه یایي نه بل څه یایي بیا به چوکېږي که شیایي وکړي بالکل اهل سنت والا روزي لیارې کې بېګناه هغه کس پاتې دی هغه خپل ځای کې ازاد دی هغه خپلې مازی کوي هغه خپلې فیملی سره دی بل خلخانه ونې یتیمون کې بل بچي ونې یتیمون کې بالکل همداسې اهل سنت کې چې کله چوک دا شی وکړي مو بجای را څه مغه ته سزا ورکو مغه او کی خبره څه کیفری کردار ته ورسو د واسلی جهنم کو مسومو کیږي بالکل پکور نه دې سدا څه کوم چوک جرم وکي مغه ته سزا ملو شي بجای دا څه معصومو کی بیا ګم کتی کیږي بالکل جی گلزار بھائی اخیری پښتنه به ورور از ته دعوا کوم د اخیری حل څه ده ویلی چې ته پاراچینور کې ته د پاراچینور کې ډیر زیات مثال ټایم تیر کو او ایون پاراچینور ډیرو د مشرانو کشرانو ساوار چې ست ملاويږي ایدی د څورا مثال مشکلات تکلیفات د کورمه ایدی حل بڅوي دغه ویلی په زاري مثال د قوم مشرانو ته او څه کومي مریاسات ولا دي کومي مثال سټیک هولډر دي هغه ته تجویز ورکوي چې د مطلب تجویز ور کې څاغني مثال عمل وشي پاراچینور کې اورال امن و سکون قائم شي ټولو نه اول خبره دا ده جی تو د اخیری سوال جواب ورکولي نه مخکې مولا علی علیه السلام یو کال مو یاد شولو چې که زندګۍ کې خوشحالۍ سره وخت تېرول غواړي نمازي په ورکه صحیح مستقبل خدای باندې وسپاره حال کې زندگی تیرا حال کې خوشحال اوسه مو څو پورې مو خپل ماضي دفن نه دی کړي وره پورې مو مخکې مزال نشو کوی هغه واجه دا دی څه شیا چې کله یو کار وکړي چې کله سني ونیار پوڅېږي چې یاره دا د ظلم کړی دی نیمو جواب دا وي چې تو پلنکي ټایم کې دا شی ظلم کړی و اهل سنت تر پوڅېږي غلط کار وکړي
څه کله شیا مو احتجاج ته راوځو بیا اهل سنت ولای څه ویلي توی مو پلنکای نه مړ کړی د پلنکی ټیم پلنکای دا شیون څه څو پورې مو نه دي پرېښلي وره پورې امن ناممکن دی جی ډېر خلک بیا یې نه موږ څنګه ورته پوهیر کړو زه صرف هغو خلکو نه دا پوښتنه کوم چې ټول لوکلیا سنیانو کې دنیا بدې دي اشیاو کې دنیا بدې دي او هغوی فیصلې شوي دي هغوی کې صلح شوي دي هغه څنګه شوي دي څه تیر شوني خاورې چولې دي په ویلې کړي دي نه هغه ګاندي دغه ځکه یوه خبره دی که نه څه که سترګې بدل کې سترګې ړندوله شروع شوله نه ټوله دنیا به ړنده شي نه په کار دا دی چې د څوره څه وشولو نه دا وشولو مزید څه دی که نه مزید دا باند شي د هغه دا څو پورې به ګټو ولکه دا ګټله ختم شي ولکه اهل سنت وایي څه بس اوس یې مو ګټه په راشوله ولکه نه اهل تشي وایي څه اوس یې مو ګټه په راشوله او شاباس اوس سټاپ کوو نه دا نه ختمیږي صحیح بهتره خبره دا ده چې یوه ځینې کینی مازی اول دفن کی ګړې مردې وکاړنه مکمل طور باندې باند کی یو نوي سرې سره د زندګۍ شروعات وکړي او دې کې به یو پوینټ ز خپل شیا څه کومې مو معزز مشرون دي هغوی ته دا ورکوله غواړم څه موږ ته ټول نه غوټه مسله څه دی هغه یې لیارې دی بالکل او لیارې نه بغیر کیږي نه حالون کې کسترګې وغړی یا سنت لکه خپلو ګریوانو کې سترګې وغړی بېشکه اپر کورم لیاره تو باندې دی څه کله ته لیاره باند کې دغه ځای کې ډېر مشکلات موږ ته مطلب سرونه اوچتایي خو که سترګې وغړی ای مقبلو لیاره ای بیشاري لیاره او دی منګالو لیاره دا یا په مو دی نه هغوی به محصور کیږي نو حالات څه کله ډېر کړکېچن شي بیا یې څه تنګ آمد جنګ آمد او کیدای شي څه الیتشي کې ایمو غوندې کې ټوله صبرناک نه وي ډېر خال داسې وي چې هغوی به وایي چې چلو بیا دی لیارو جنګولو نه جنګ بهتر دی جنګ شروع کړو خو زه به داسې وایم الیتشي وړونو ته څه بجای دا څه جنګ و جدل موږ سره یو آپشن دا یاشت دی څه بدشه کوټ څه کومه دی دا ځمکه یې مو خپله دی او داسې چو ملیکان یې څه دي په کار دا دی چې هغوی سره کېنستلی شي ایمو شرکو روډ شهید هغه څه دی هغه یو ډېر بهترینه فیصله کړې وه دا مو سره آپشن دی دا ټیک ټاک ترو وځي سپین ټل پورې بس دا لیاره څه کله یې تو خپله شوله د ډېرو لنجو نه به خلاص وو ډېرو دمکیو نه به خلاص وو او ډېر بلیک میلینګ نه به خلاص وو د حالات به ټیک شي او بیا به یقین وساته څه کله دغه کمزوري تو ختم شي اهل سنت به بیا داسې غیر ضروري اقدامات نه کوي چې هغه پوهېږي چې دا شی وکړو اره مډل موسې شیا مني ویلې مونې لیاره دی زه به خړه ونې منو براک به ونې منو خو څه کله دا کار ته وکړلو بیا به هغه ځای کې میرټ باندې فیصلې شروع شي ویلی چې تو ته خار نه دی پرتلی څه کله تو ته څه متزي نشي پاتې نه هغه ځای کې بیا خبرې برابرۍ لیول باندې کېږي که کله بیا تو ته متزي دی بیا هغه ځای کې برابرۍ لیول باندې خبرې نه وي بیا هغه ځای کې هغه بیا لکه څنګه دا شی اوس قبر سره لاړ دی سرکاري روډ باندې ناست دی بیا بندا شی کې ناست وي بیا بندا شی کې خپله منمني کوي صحیح بالکل ډیره مننه گلزار بھائی ته مو ته خپل قیمتي ټایم راکړو او د پاره چې نور صورتحال په باره کې د ټولو اړونو آګاه کړلو بس ویډیو اینډ کې به زه دا ټولو اړونو ته دا میسج ور کوم لکه گلزار بھائی یوه خبره وکړله څه تیر شوي څه شوي دي په کار دی هغه مو تاسې همیشه دپاره په ویر کړو که چیرې په ویر به نه کړلو هغه صرف اور صرف هم شیعو ته هم اهل سنت ته تکلیف سبب نه سوا بل څه سبب ته تستا نشي در کوای نو چې کوم یو شاید چې انسان ته تکلیف سبب جوړیږي کوم یو کار څنګه مو ته تکلیف سبب جوړیږي په کار دی څنګه کار مو مثال بنیاد نه ختم کو او بار بار زه دا ویډیو کې ذکر کوم که د شیعه مکمل راټول شي چې مو به اهل سنت پر چې نور نه ختم کو دا یا امپاسبل دی که اهل سنت داسې وایي چې یاره موږ افغانستان ته کتونه میلو شي موږ هر مډل ته کتونه میلو شي مطلب اهل شیعو چې کوم دی مو هر طرف ارغول وکړو شیعو نه ټیکونه وکړو شیعه به مکمل ختم کو دا یا امپاسبل خبره ده نه زه داسې وایم چې په کور دی ارڅوی جرګو سره په مینې محبت سره داسې فیصله وکړو چې موږ کې کوم یو کاس چاهه هغه شیعو کې دی که اهل سنت کې دی په کار دی چې کوم یو کاس چې هغه د رسول الله چې کوم اول دی هغه توهین کوي هغه د رسول الله چې کوم ازواج مطهرات دي هغوی توهین کوي
یا صحابه رسول چوک توهین کوي پکار دی هغه ته کړي نه کړي سزا ملو شي چې څو پورې توهین باندې وي شوی نه د به پارچینور کې نه امن وکسي نه به سکون وکسي نه به بیا خوشحالي وکسي نه رب ته به سوالو کو څه پاکه پروردګاره همو پارچینور کې همیشه د پاره امن او امان قایم کی او مو د قوم مشران اردوا سیډا هغه دغه فیصلو کې کامیاب کی څه پارچینور کې امن او سکون وشي. گلزار بھائی ډیره مننه قدرمانو سے. سلام علیکم. السلام علیکم.